نه خو دا په اسلام کې شته او نه خو دا په پښتو کې شته. او که ته دې ته پښتو وې نو ستا په دې پښتو لعنت. ظلم دی، ناانصافي ده، دا د حکومت په مخ باندې هم ګزار دی او زمونږ په پښتنو په نوم باندې هم ګزار دی. ورک شه مړه کنجره، دې ته ته غیرت وې چې هغه تا ته چیغې وایي چې ما حلاله نکاح کړې ده او د هغې باوجود یې ته وجنې. دې ته ته غیرت وې. بې غیرته سړی که ته چېرته غیرتي وې نو تا به د اول نه د خپل کور دیوالونه لوړ ساتلی وې، تا به د خپل کور دروازه بند ساتلی وې چې د په کم ټیم کې تا کور نه وته په هغه ټیم کې به تا پابندي راوستې وې. نو چې دې کله لاړه او دې کله حلاله نکاح وکړه نو بیا تا ته حق نشته چې ته بیا دا ووژنې. نه خو دا په اسلام کې شته او نه خو دا په پښتو کې شته. او که ته دې ته پښتو وې نو ستا په دې پښتو لعنت، ستا په دغه ټول خاندان لعنت، او تا سره چې دا څومره خلک دي په دغه ټولو لعنت. او زه خو ویمه حکومت ته چې څنګه سزا یې دغه جینۍ او دغه سړي له ورکړې ده، دا چې چا ویشتې دي، دا څوک ورسره ولاړ دي، دا چا ترې ویډیو کړې ده، دغه ټولو ته دغه شانتې سزا پکار ده. پښتنو ټولو ته دغه اواز پکار دی چې ټول یو ټرینډ جوړ کړي، ټول هر یو د خپل وس مطابق یو پوسټ وکړي چې کم از کم آینده داسې یو عمل مخې ته نه راځي چې داسې د یو بلې تورسرې سره داسې ظلم نه کیږي. ټول یو پوسټ وکړئ، کنې دې پوسټ ته دغه ویډیو ته تاسو شیرینګ ورکئ، کمنټ ورکئ که څوک زما سره په دې خبره متفق وي. ځکه چې دا حلاله نکاح شوې وه، حلال نکاح نه بعد قتل ناروا ده، ظلم دی، ناانصافي ده، دا د حکومت په مخ باندې هم ګزار دی او زمونږ په پښتنو په نوم باندې هم ګزار دی. زمونږ پښتانه دا څه میسج ورکوي دنیا ته چې دا اسلام دی. اسلام کې داسې کارونه کیږي. یو طرف ته چې تاسو وګورئ د امریکې نه یو د 70 کالو ښځه راځي او هغې له تاسو څومره په دوم دام باندې عزت ورکوئ او تصویران او ویډیوګانې او خوشحالۍ او فخر کوئ چې موږ د امریکې نه ښځه راوستې ده. هغه ښځه چې د هغې د میړونو پته نه لګېده، 100 زره به پې خطا وکوزېده، خو هغه اوس مسلمانه شوه، د یو پښتون ښځه شوه، نو هغې له تاسو عزت ورکوئ. دکه شانتې دا خو سبزنۍ نه ده کړې. تا ورته په خوښه خاوند نه ورکولو، په خوښه تا دې ته واده نه ورکولو، نو دا وتښتېدل او حلاله نکاح یې وکړه، دا خو جایز ده. تا به اول نه د دې نه پوښتنه کړې وې چې ستا څه خوښه ده، ستا څه ترتیب دی، چاله دې ورکو چاله دې ورنکو. په اسلام کې دا شته چې ته به د جینۍ نه تپوس کې چې که څوک دې خوښي ما ته ووایي چې زه تا هغه له ورکم. خو افسوس په دې خبره چې څومره مدنیات زمونږ لوټ کیږي، څومره بې حرمتي زمونږ د خویندو میندو کیږي، په هغې غیرت نشته. او په دغه بېوسه چې ستا په کور کې 14 سړي ترې راغونډي او دغه یو زنانه ده، نو وس یې در باندې نشته دی، نو هغه دې راوستې ده او هغه ته ولې. ای بې غیرته کنجره دله